الرحمن الرحیم دا درس نمبر 49 دی یو کم 50 نمبر دی د صفات لازمه متضاده داغه تفصیل لفظی او معنوي باز دوانه شروع شو تلفظ چې پکېږي او معنوي چې مطلب ته سروزي نو اول نمبر صفت دا د همس ته په متضاده کې او په لازمه کې همس د دې لغوي معنی د ښکته आवाज کمزور आवाज او پس आवाज دا صفت دا همس دا په لسو حروفو کې همیشه وي هر ټیم به پکې دا موجودي هغې ته حروف محموسه وي او هغه لس حروف چې دي نو په دې مجموعه کې راجمع دي فحثه شخص سکت فا ده پکې حا ده ثا ده ها ده شین دی خا ده صاد دی او سین دی او کاف او تی ده مطلب یې څه دی د دې حروفو د دې لسو ادا کولو په وخت کې به دا آواز باندې دا سا غلبه وشي ټول آواز به په سا بدل شي آواز به د پوکي په شانتې رواني او سا به پې غالبه وي لکه مفلحون کې دا فا ته ګورئ مفلحون دا شانتې مصلحون کې صاد ته مصلحون سا زیاته ده آواز ټول په سا بدل شو تشکرون کې شین ته وګورئ مسلمین کې سین ته وګورئ دقه شان الحمدو کې حا ته وګورئ نو دا 29 حروفو کې به دا همس به په لسو حروفو باندې اثر اندازي په لسو حروفو کې به دا همیشه وي او که دا صفت پکې نه ادا کې د دې حرف نه بل حرف جوړیږي دقه شان د دې د بل ملګری چې د ده په مقابله کې دی د هغه صفت نوم دی دویم نمبر صفت جهر دی جهر په لغت کې بلند ته ویل شي اوچت آواز ته ویل شي او دلته ته مونږ مطلب د ټقاري سره آواز اغشتی دی داسې حروف چې کوم په دې جهر کې دی یا دا جهر صفت په کومو حروفو کې دی په 29 حروفو کې هغه باقي نه 19 حروف دي ولې دی د هغه ضد دی هغه لسو کې شو 29 نه لس لر که نو 19 پاتې شو دی په هغه 19 کې دا صفت همیشه دی نو هغې ته مجهوره حروف ویل شي دغه مطلب یې څه دی د دې 19 حروفو ادا کولو په وخت کې به د همس خلاف آواز په مخرج کې په داسې انداز رواني چې ټوله سا به په آواز بدله شي او آواز به غالب شي په سا باندې نو چې آواز په سا غالب شو نو آواز به د پوکي په شان نه روان ټق ټق سره رواني لکه موږ وایي الحمد ار قال ار قد اق نو دلته آواز ټقار کی او د دې مخالف تاسو هم سوی مس 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 ګوره آواز پست روان دی او د دې نتیجه سره وته د همس او جهر د یو بل مقابل کې دي متضاده دي او زدین دي د نتیجه وته نو 29 حروف په یو پر تقسیم شو لس هغې وړله 19 دته پاتې شو